تحریک انصاف سینئر رهنما صد علي خان موجود دی. صد علي خان د ریکورډ پریس کلب پاکستان تحریک انصاف په اشتراک دا وزټ زنګ د کالام او تاسو څو غنن ولې تاسو داسې حقوق کالام د چکر نه ورجی لاولنه خبره خدای له چې دا زموږ خپل ملک دی او دا غي نه علاوه دا چې الحمدلله په دې کې د ژوند هر هغه سہولت موجود دی کوم چې د انسان لپاره ای بل خصوص دلته امن امان دی دلته چې د سکیورټي شته دا غي نه غوډه خبره دلته خوراک ارزان دی دا غي نه غوډه خبره نیچرل بیوټي په هر انداز باندې دا او وبګي دا چاوټ مې پکې دی دا غي نه علاوه هوټل ډیر ارزان دی خلک ډیر مناسب او خلک دی ملمنو قدر کوي په دې خپل کلام په تاسو غنل صد خان ویل دل ساج په تحریک انصاف حکومت دلته کم زړې پروجیکټ وی هغه هم ولیدي مزید څونه کار پکار دی په کلام مټلتان او ماشاءالله خپل سیم راغی محمود خان او دا سره سره وزیر اعظم صاحب ان شاء الله عمران خان روان دي دا غني علاوه زموږ مشران چې کوم دي زموږ وزیران منیستران د پی ایس خصوصا مرګرو ته چې کوم واکمن دي هغه ته دا خاص کوم چې د دا روډ چې کوم په دې باندې لګنه شي یقین مقدار روډ چې ټول شو زموږ د عمران خان کوم سوچ ته ټوریزم په اړه کې دی یقینا چې زه به وایم زه یو څو طرفون ته تللی یم خدای حسن چې دلته کوم دی کنه یقینا که الله پاک بل سره دي صد خان درته چې په هر دنیا کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ورکران دي دلته خلکو ووټ ورکو په یو مقصد باندې په یو سوچ د تبدیلی لپاره تاسو څه ګڼئ دا تبدیلي چې دا به امپلیمنټ شي دا ټول قانون په پوره چې ترجمه بالکل چې کومه لاره خبردار چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم ویژن دی هغه کله 22 سال د عمران خان تاسو ته هیستوري باندې سوچ وکړي نو هغه په لولي نظر باندې هر هغه کار هغه دنیا د شو کا چې څه پکار دي په دغه کې نظام اگر روایتي کارونه کو زمون سی ام په ډیره باندې پرسکتا کو روایتي کارونه کو هغه دا نه لري کو بلکې سید مقرر په دې سی ام شي هغه هر هغه کار کوي چې د انسان هغه کې کوالټیز هغه رسمي تور کارونه نه کوي نو امید دا ده ان شاء الله چې عمران خان کې خبرې کړې دي هغه به ډیلیور کوي او هغه نه هم دا امید ده چې ظاهري تور نن په اسمبلی کې پرونه هو ناسو هغه کې تاسو بدلی پراولي فرنسټونو باندې پنځه کسانی کې نه ولې باقي کې یو د بلوچستان نو یو د سین نو یو د پنجاب نو یو د خیبر پختونخوا او یو جون یو نه خپلو دا هغه د یونټي او د اتفاق خبرې چې پراولي اگزامپل صد خان د ټورست ته څه پیغام ورکوي دا وخت په ملک په ګوټ ګوټ کې چې ټورست دي د مغولان او خصوصا د کالام د وزټ نو نو خبره چې ما هغه د مغولان په خپل کې کې شوی دا په نو مره به شو دا یې خلیلا په دا چې 14 اگست 15 اگست 14 اگست هغه په تاسو چې تاسو خامخا په ژوند کې دا یو ارزان دی خامخا راشي دا وای نه سواد ډیر خسته ملک ته سواد چې کوم هغه هیڅ څه ولا کېدو هغه یقینا چې په تاریخي چې کوم خاص دلته امن او امان کوي او د ټول اهم خبره ارزاني ده بکی ډیره زیاته ارزاني ده لکه بهترین هوټل کې تاسو چې په 500 روپے کمره ملایږي په دې پیک سیزن کې نه نه غواړم اندر ته چې کله په خلیج کې وي ځن پروګرامونه به مینه قتل وس په خلیج کې چې کوم ملګری دا به تاسو دا وخت بالکل لږ دغه کې ناسي چې را د ملک زمونږ هم ولې په 14 اگست نو هغه ته صاحب دا پیغام ورکوي د دې مهودن د دې خاصتونو او د ننني د 14 اگست نو کله دلته چې موږ راغلي دا نن چې کوم پروګرام کوو دا خصوصا موږ هغه وسیس پاکستاني تقریر ورته یا 11 پوینټ کړي هغه ته موږ شوبې کوو دا غي د پاره دا کوو او هغه ته موږ خواست کوو چې زنن کا اسد راغلی سویل باچا راغلی سجاد خان یا نور زموږ مرګ راغلي دا صرف دې لپاره راغلي چې تاسو هم دا وخیو کپرس کا الله وسوکو الله رحم کو تاسو له مکمل او شو خپل من ته خدای راوستي نو چې دلته د خپل بچو سره د خپل فیملی سره د خپل یاران دوستان سره دلته راشي دا حسن ویني او ان شاء الله چې تاسو دا حسن ویني تاسو د خپل ملک سره به نور مینه پیدا شي او چې نور مینه پیدا شي نو تاسو سمره ان شاء الله چې الته ګټه وټه خپل ملک لپاره سمبال ساتي رنګ جهان مننه چې مونږ خپل منزل ته ورسېدو او دا کم پروګرام چې مونږ ریکارډ کوو دا ولاړ او باران چې برداشت کوو نو دا د هغه ملګرو د لپاره کم چې مسافر دي کم چې د وطن نه لري دي او د اسد خان او سجاد علي خان په فرمایش باندې دا پروګرام ما مسافر ته په خلیج ممالکو چې کم مسافر دي هغه ته ډالای کوم ولې چې هغه خلک زمونږ نه لري دي او الله تعالی دې د اسد خان او سجاد خان خبري چې دی پاغه کې زی جوړ کې چې دغه خلک هم دلته راشي په وطن کې پروزګار شي په وطن کې خوشحالي راشي ولې چې د دوی د پارټۍ له خلکو ووټ ډېر په ایماندارۍ ورکړی دی عمران خان چې دی په دې ټولو بنیادي کم ضرورت چې دی په دې باندې بروي کار راولي او فوکس وکړي دلته چې کم چیف منسټر د سوات نه منتخب شوی دی دا یو غټ لوی اعزاز دی د سوات لپاره چې دغه سوات چې دی دا ګلورینه سیمه ده د جنت تا ټوکړه په دې کې ښایستونه راولي دا د امن ګهواره جوړه کړي هیله لرم چې ستاسو به د مهودن دا سفر زموږ خوښ شي او
دا نننې پروګرام د مهوډن نه مونږ خصوصا د هغه ملګرو د پاره هم کم چې زنګ سره په دې چکر کې نه دی راغلی او ګیلې کوي د سجاد خان او اسد خان نو زمانن د هغوی د پاره هم د تاسو د کیمرې په سترګه باندې چې خوندونه والی ما سهیل باچا د خپل کیمرمین حضرت حسین سره اجازه راکړئ د الله پامان چونکه مونږه صرف د اسد خان د اسد خان دا چونکه مونږه صرف د اسد خان د اسد خان دا